السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه لیسنوم دی دی فرمان. فرمانه کاسمیټکس دکان دی دی او جی ها څنګه اوبه کوم ځای پورې راغلي وي اوبه دې چې بوی راغی ټولې خانې والي دا لاندې چې څونه سامان دی د اوبو خراب دا کړی اوبو خراب کړي. اندازې مطابق څونه تاوان به دې شوی 16 لکه روپو 15 لکه روپو پورې شوی. 15 لکه روپو پورې. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب څنګه یې خیریت دی ټیک ټاک شکر تاسو دوه طبیعت ته خره ښه دا راته ووایه چې ستا دوکان هم بالکل د دې کوم ځای ته چې اوبه راغلي دي د هغې په غاړه باندې دی اوبه تر کوم ځای پورې را رسېدلي دي تقریبا 2 فوټه پانی ابو جی تقریبا جی 2 فوټه پورې وہ السلام علیکم جی. वालेकुम अस्सलाम. अंकल नाम क्या है? जावेद इकबाल. जावेद इकबाल साहब आपका क्या नुकसान हुआ है? हमारा इस दुकान में ये बारिश की वजह से तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और ये सारी हुकूमत की नाअहली है कि ये शाही कटा इनकी 2 साल से सफाई नहीं की गई. सफाई नहीं हुई है. सफाई नहीं हुई. ठीक है. तो सफाई न होने की वजह से आपकी दुकान के अंदर पानी अब आया. पानी का निकास ज़्यादा था. बारिश की ज़्यादा मिलीलीटर बारिश हुई है जिसकी जो ड्रेन जो सिस्टम है वो कम निकास का सिस्टम है. ये मतलब ये ओपन होता तो ये इतना रश ना वो सैलाब ना बनता. ये दुकानों में पानी दाखिल ना होता. ठीक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी. काका सुनुम दे रे غلام مجیب. غلام مجیب काका د کپڑے کار کې او کپڑے کا خدای تو وای چې سیلاب رااله دلته کې ستا دکان کې اوبو رااله تاوان دې سونه شوی دی یاره 4-5 لک روپو تاوان 4 شوی. लाख روپو دکان په دې ورکوټي دکان کې او بس تاوان شوی دی. نو څنګه د څه د وجې نه سیلاب رااله دا دومره اوبه وې وروره ٹھیک دی. دا دومره اوبه چې وې که نه دا چې دننه راځي که نه نو دا ګوره دا اوبه ګورې لګیا صحیح دا نیم داسې د کټې که دا صفا شوې وه نو دا اوبه به نه اوچتې خو دا صفایي نشته. دا ټول ګورې داسې اوبه داسې تللي دي صحیح نو دا ټولې هر څه یې والي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او دا وخت په پیښور کې په پیپل منډی کې موجود ما دلته کې چون کې نه آسماني تندر غورځېدلی دی د اوبو نه کلاوډ برس شوی دی نه دلته کې سیند دی او بیا هم دلته کې سیلاب راغلی دی او دغه سیلاب خو د الله کرم دی د الله فضل دی. جاني نقصان پکې نه دی شوی خو مالي نقصان پکې د لکونو روپو باندې شوی دی چونکې دلته کې مین بازار دی د کاسمیټکس دکانونه دي دلته کې نور ساده سادرو د شالونو دکانونه دي آباد ښار دی آباد مارکیټ دی. نو دلته کې ما سره د مشران ولاړ دي د دکانداران ولاړ دي د دوی د فریاد تاسو سره شریکومه چې دوی ګیلي څه دي ګیله د چا نه ده دلته کې را سیلاب د کم ځای نه راغلی دی تندر چېرته کې وغورځېد دلته کې نږدې که څه چل شوی دی یا د خیالي رسین سیلاب دې ځای پورې را رسېدلی دی دا معلومات د حقایق ستاسو د وړاندې ږدمه ما سره د مارکیټ صدر ارشد صاحب ولاړ دی دنه معلومات ترلاسه کوو. ارشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جی ښه ټیک ټاک ارشد صاحب شکر دی الله کرم دی. اول خو راته ده ووایه چې دلته کې چېرته کې تاسو سره نږدې د اسماني اوبو تندر غورځېدلی و د مونډۍ رسین هغه سیلاب تر دې ځای پورې راورسېدو د اوبه د بونیر هغه سیلاب را رسېدلی چېرته کې څه چل شوی دی دلته نه د بونیر راغلی دی نه آسماني تندر چېرته پرېوتی دی. دلته کې چې کوم دی د انتظامیه د نه کامیابۍ د وجې لکه مثالا دا ده چې دلته کې شاته کټه ده د هغې صفایي نه کولو په وجه باندې چې دی زموږ د بازار د دکاندارانو د لکونو روپو تاوانونه وشو د دې اوبو په خاطر چې د دې صفایي شوې وه چونکې چې نور کله کېږي هر کال به دلته صفایانې کېدې اوس هغه صفایانې بندي شوې دې کال اړو صفایي شوې نه ده. دا څه نالی ده دا غټه نالی ده ګنده نالی شی کټه ورته وایي چې د دې صفایي وشي دا په دې 100 کالو کې نه ده راختلې خو د صفایي په نه په کېدو په وجه باندې چې د دې د اوبه راوختې او زموږ د دکاندارانو پکې ډېر زیات تاوان شوی. الحمدلله جاني نسخان پکې نشته دی او مالي نسخان د ټولو دکاندارانو شوی د لکونو روپو تعداد باندې څه تاوان شوی. ارشد صاحب دا راته ووایي چې د اوبه کله د دغه نالۍ راډکه شوه د هغې نه اوبه بهر مارکیټ ته راغلې ابادۍ ته رالې
نو دا اوبه د دوکانونو ته دننه ورغلي دي. دا اوبه دوکانونو ته دومره دننه ورغلي دي چې مالونه یې خراب کړي دي. لکه بار خو زموږ مال حال نه دی پروت، په دوکانونو کې دننه پروت دی. خلک په کورونو کې چې را رسېده نو مالونه ټول چې دی تاوانونه شوي وو د خلکو. صحیح. ها ستاسو مین ګیله د ټیمې والا نه ده چې هغوی صفایي نه ده کړې؟ زموږ مین ګیله چې کوم دی د ټیمې والا نه هم ده او د وخت حکومت نه ده چې وایي د ناقص کارکردګۍ په وجه باندې دا تاوانونه د تاجر برادري خفه شوه په دې باره کې. صحیح. ټیک ده. ارشد صاحب دا راته ووایه چې ذاتي څه تاوانونه شوي دي ستاسو؟ لکه دلته کې د کپړې تاوان زیات شوی دی، د کاسمیټک تاوان شوی، مختلف دکانداران دي، د هر دکاندار د لکونو تاوان شوی دی. د دې اجتماع موږ لګو لا موږ نه د اندازه لګولې چې څونه تاوان شوی دی، خو 15 نه 20 دکانونه داسې دي چې د هغې تاوان شوی دی. صحیح. ټیک ده. د کوم ملګرو چې تاوانونه شوي دي د هغوی سره خبرې کوو چې څه تاوانې شوي دي. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام جی. څنګه دی؟ څه نوم دی دی؟ ګل محمد نوم مې دی. محمد د څه دکان دی دی؟ زما مخامخ د کپړې دکان دی. زما کم از کم 6 نه 7 لک روپو پورې مردانه کپړه خرابه شوې ده او دا په دې وجه خرابه شوې ده چې دا دلته یو کال وشو چې صفایي نه ده شوې او چې صفایي به مخکې دلته کېدله غندونه به اوچتول. هغه غندونه چې دي که نه څه کالې او پروس کالې پورې دا نه دي شوي. 2 کاله وشو. 2 کاله وشو تقریبا. او هغوی راځي چې وایي چې موږ صفایي کړې نو دا په دې په وجه زمونږ تاوانونه شوي دي. او اوبه بره وختې لاندې ګند چې نه لرې کېږي اوبه خو به بره راخېږي او زمونږ مالونه خراب شوي دي. موږ خو په قرضو مالونه راوړي جي. موږ سره خو دومره وسایل نشته دی چې موږ په نغدو والو نو هغه اوس چې دی موږ نه پنجابي هم غواړي بل هم غواړي چې نه ورکوو نو موږ به د کم ځای نه راوړو پوه شوې. نو موږ تقریبا 10-11 لک روپۍ تاوان شوی دی او دغه چې دی 10-11 لک روپو سودا دومره غونډ باندې دومره به داسې د دې بل ورور هم شوی دی. سره خبرې کوم هغې سره خبرې کوم خوشحاله اوسئ. السلام علیکم جی. شکر دی. څه نوم دی دی؟ محمد طاهر شاه. محمد طاهر شاه څه دکان دی دی؟ کاسمیټکس. کاسمیټکس کار کوي. مړه کاسمیټکس به دونه پیسې ګټلي کې لږ تاوان دی اوس نه یاره تاوان ډېر شوی دی جی. د 10 روپو شی اکثر په 500 په شپېته ورکوي. هغه څه غرض شي نشته جی. او ګټه کم ده او تاوان ډېر شوی دی. ټیک ده. طاهر دا راته ووایه چې دکان ته دې اوبه دننه درغلې اخر سره پوتلی جی. اخر سره پوته کې بل 1.5 فوټ پورې بدن راته نو اوچتوالي کې. نو کم سیزونه کم آیټمز خراب کړي دي جی. او صابون خو چې اوبه یې خو ختم شو او داسې نور کلر دي هغه والی دي او دغه د ریموټ دي هغه والی دي. هغه دوباره هغه هیڅ نه نشته دي. کمپنی نه دی. بالکل دا خبره ده. تاوان په موږ باندې راغی جی. تاوان د باندې راغی. خبره ته وایا چې تاوان ذمہ دار دي څوک ګڼي؟ نو بس حکومت وخت دی نو چې هغه دغه نه دی کړی صفایي نه ده کړې بس هغه ذمہوار دی نو. صحیح. او جی. اصل اندازې مطابق څومره د 100 لک روپو تاوان به دي شوی؟ 1 لک تاوان شوی تقریبا. 1 لک روپۍ غریب سړي دپاره ډېر شي. ډېر شي. زموږ کوټه دکان دی نو غټ دی هم نو. او دغه شی دی. ټیک ده. او جی. ټیک ده طاهر جان. السلام علیکم ورور. زما نوم طاهر خان دی. دا مخامم کاسمیټک دکان دی او زمونږ 4 لک روپو نقصان شوی دی. دې کې صابون دی زمونږ هم کاسمیټک دی. دې کې صابون هم دی. دې کې نور شیزونه هم دي دغه هم دي کاسمیټک هم دی هر څه دي. څنګه د ورور بله خبره وکړم داسې زمونږ هم ستا دې دکان کې به ټوله سودا د 100 روپو وي؟ دې کې به یې خامخا 7 لک روپو سودا به وي. 7 لک روپو کې ستا تاوان څومره شوی؟ 4 لک روپو. 4 لک روپو شوی دی. نو ستا خو تباهي شوې ده. تباهي مې خو داسې وشوله که نه غرق شو. دا ګوره دا حال هم دی. لیړې دي مزدوران وي دغه وي دا خو څه نه ده چې دکان لاړو تباه شو غر شو. صحیح. او که نه ټیک ده. چې 10 لک روپو ټوټل سودا ده په هغې کې د 4 لک روپۍ تاوان سیلاب وکړي نو ستا حال د لیدو دی ستا زړه ته سلام دی او زه به دا ویم چې ته روغ څنګه یې به زه به دا خبره وکړم.